در مختصر بلې وختونه تر اعظمه چې اکثر موږ دا ورو چې په لسم حرام باندې چې څوک په خپل اهل و عیال باندې خوراک نور ښکلی وکړي لا نور زیات وکړي د عام روټین نه نو الله جل شانه د هغې په راتلونکي رزق کې به برکت اچوي هغې ته به د رزق نورې وسیلې کولاوئ په دې باندې لږه خبره وکړئ. ګوره دا کوم سوال چې تاسې وکړو چې په 10 محرم الحرام باندې څوک په خوراک کې لږ اضافه کوي نو الله تعالی به د په مال کې رزق کې الله تعالی برکت اچي. دې باره کې یو روایت تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل من وسع على اہل عیاله فی النفقہ یا من وسع على عیالی فی النفقہ چاچے بخبل اہل و عیال باندې په نفقه کې وسعت کو پرز د عاشورا باندې وسع الله علیه سائر سنته پورا کال به الله تعالی د باندې وسعت راولي باندې به د رزق تنګي نه راځي. اور سفیان ذکر کوي چې انه قد جربنا مونږ د دې ډیره تجربه کړله چې په دې سره په رزق کې وسعت راځي. دا روایت چې دی او د دې چې څومره طرق دي څومره اسانید دي دا ټول ضعیف دي په دې ټولو باندې کلام دی. لیکن بعض علما داسې دي چې هغوی ذکر کوي چې کله یو روایت اگر چې ضعیف وي خو د هغې طرق ډېر کثیر وي نو دا کثرت طرق د دې وجې نه هغه حدیث ته تقویت میلاویږي کم از کم د حسن درجه دې ته میلاویږي. نو هغه علما دا ذکر کوي که چېرته یو سړی دی هغه په دغه ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې په رزق کې وسعت وکړي نو انشاءالله د الله د ذات د امید دی چې الله تعالی به پوره کال د باندې د رزق تنګي نه راولي. لیکن بل طرف ته نور علما دي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د دې نه علاوه نور دیگر علما هغوی ذکر کوي چې د دې روایت تمام طرق سدي ضعیف دي لہذا دا عمل سے مستحب و سنت نه دي بلکې مستحب په لسم د عاشورا باندې په لسم د محرم الحرام باندې چې شی مستحب دی مخکې ما روایت ذکر کو روزه نیول مستحب دي. ا دې روایت کې څه راځي چې خوراک اسکاک ورکول پکار دي نو خوراک اسکاک او روزه واپس کې ضدین دي کنه. روزه وی چې تو خوراک اسکاک پرېږ دی ترک اور دلته توسعه علی اهل والعیال دا د دې تقاضا کوي چې ته خوراک اسکا سکئ ډېر ورکې حلیم پوخ کې کیر پوخ کې لکه په 10 محرم الحرام باندې پنجاب کې په دې ځایونو کې باقاعده یو دغه لګېدلي هلته شربتونه تقسیمیږي هلته خوراک اسکاک تقسیمیږي نو دا عمل دا د روزې بالکل سره متضاد دی. بے شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو عجیبه خبره ذکر کړله تاسو ته ذکر کړم وی دا کوم روایات چې دي تاسو چې د دې طرق ډېر دي لہذا پکار دا چې خوراک اسکاک باندې اضافه وکړي شي. وی دا روایات اکثر شامیانو شام والو سنیانو د شیعاګانو په خلاف کې دا څه کړي دغه کړي دي. ګوره شیعاګان چې دي هغوی په لسم محرم الحرام باندې ماتم کوي خوراک اسکاک نه کوي ځان وهي او جاړي وایي ځکه کربلا کې اوبه څه شوي وي بندې شوي وي نو د دې په مقابله کې سنیانو هغه روایت جوړ کړ د خپل طرفونه چې هغې کې دا ذکر دي چې خپل اهل و عیال باندې څه کول پکار دي وسعت خوراک اسکاک ورکول پکار دي دا خوشحالي منول پکار دي. که یو سړی غواړي په دې ورځ دې څه ونیوي روژه دې ونیوي ماتم کول جړل دا جایزه نه دي او که یو سړی غواړي نو هغه د خپل خوراک اسکاک کې عام د معمول مطابق نو په دې ورځ باندې روژه مسنون ده روزه مستحب ده خوراک اسکاک باندې اضافه کول یا توسعه کول دا مستحب نه دی. د باره کې چې څومره طرق دي هغه ضعیف دي هغه کمزوري دي. بیا هم که یو سړی کثرت طرق طرف ته ګوري او د یو عالم په خبره باندې عمل کوي ځکه بعض علماو د دې قول کړی دی نو موږ له پیسه نکیر نه دی پکار په اختلافي مسایلو کې ډېر تشدد هم نه دی پکار او ډېر نرموالی هم نه دی پکار اعتدال پکار دی.